زه په باجوړ کې خور په 3 لکه روپۍ خرڅه کړې وم، د هغه ځای نه راوتښتېدمه. بس اوس مې نه رونه کور کې پرېږدي نه مې خویندې پرېږدي. کور مې راله چا راکړی بېکرایي راکړې، خدای دې ورڅه ښه وکړي. اوس زندګي ډېره ګرانه ده، ماشومان بې روټۍ موده شي، نار نه خور راته جاړي او څه په دغه باندې وده کړم. او زه بیماره مې یم، خبرې هم سمې نه شمه کولی. د زړه زور مې نشته دی، دې ماشومانو ته ګورم نه مې په تعلیم وکړو هېڅ هم نه وی. ته ځایي د کوم ځای؟ زه ځایي د زیم یم، د زیم نه واده شوې یم. او کوم ځای کې خرڅه کړې وې؟ په باجوړ کې خرڅه کړې ته وم. د هغه ځای نه بیا څنګه راغلې؟ بس سړي به راسه والټه کول، دې ماشوم سره به یې والټه کول وی دا نشم ساتلی، دا پردی زوی دی، دا نشم ساتلی، دا ولېږه. بس ما خو خاوند د دې ماشوم دپاره کړی و. اوس بیا ترې رالم خپل وطن ته، دا ماشومان مې هم ترې راوسته. څنګه چې خلک دویم واده کوي یا دا ژوند یې څنګه؟ بس دویم واده خو چې څوک کوي هسې غول بخوري چې څوک دویم واده کوي. که څوک زما د اواز اوري چې دویم واده خو د سره ونه کړي، بس هغه ماشوم کو یو یو کو دوی چې هغوی ته زندګي تېروي، بس ښه په دغه باندې. او بیا چې د خپله خور خرڅوي نو په څه؟ نو بس خپله خور راته خدای دغه کړله، وایي مونږ تا له طلاق اخیستی دی او زما دونه پیسې لګېدلي دي، 10,000 یې هم نه وې لګېدلي، خو هغې ډېرې یادولې. بس بیا یې خرڅه کړم پرې په څو لکه؟ په 3 لکه. څونه وخت یې هغه سره تېر کړ؟ 9 کاله مې ورسره تېر کړل، 10م شروع. او د خاوند عمر دې څو؟ د هغه 10 اتیا کاله عمر و په هغه وخت کې. او ستاسو عمر؟ زما 15 کاله عمر دی وسو. او هغه ټیم کې دې څومره عمر و؟ هغه وخت کې خو ما مې لږ و، ځکه چې 15 کاله عمر مې اوس دی. چې واده شوې ته؟ اوس مې 15 کاله عمر دی شروع دی.